اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ندیم دی، د رباط د بیرې اوسېدونکی یم. په تېره ورځو کې په رباط دره کې چې کوم واردات شوو دوکانونه والي شوو 10-12 دوکانونه بره د کوره وری په بازار کې. زه د سعودي عرب نه په چوټۍ تللی وم، هلته مې ځانه څه کار هم را شروع کړی و او تقریبا یو ورځ هم ځانه په دې غر کې پروګرام دغلته وکړو. زه یم او 5-6 ملګري راسه نور دي. نو په دغه شپه باندې چېرته غلا شوې ده، خدای خبر چې چا به کړي. نو په سبا له پکې رپورټ شوی، ایس ایچ او صاحب راغلی و بره، زموږ ناظم صاحب ورسره و، شاد نواز خان. نو هغه خلکو ته وویله چې بهی موږ به تاسو له په 2-3 ورځو کې غله درکوو، قوم ته به یې ښایو. او ایس ایچ او صاحب پکې لا دا هم وایي چې چا غل ونیو شوټی کوي، زه به ځای ذمهوار یم، زما سره لیولئ. او فنګر پرینټ یې مو واخیستې چې بهی دا فنګر پرینټ دي او انشاءالله زر تر زره به مونږ مجرمان گرفتار کو او تاسو ته به قوم ته به خلکو ته به وښایو. نو په بله شپه باندې چاپه ولګېده، پولیس چاپه وواله. یو یې زه اوچتلم، زما سره رویدار، صدیق الله، رفیع الله، امجد، خورشید، مونږ 2 کسان اوچتلی شو او ویې وړو د ښه تاڼې ته مې وړو. خدای پاکه د تاڼې نه بره د تورمنګ ته چې کوم روډ تاو شوی هلته چیک پوسټ دی، هغه چیک پوسټ یې مونږ ویوړو او نه تور ګونه نه سپین ګونه. اول ته به یې دا لاس راله مخې ته وتړله، چې لاس یې راله کله وتړله او د خپو کې ډانګې ورکو، به یې مونږ دقه شان ځوړند کړو او د خپې هم بره وې او به یې وایه 100 روپۍ هم اخیستي دي او څنګه هم دوکانونه وال دي. ایس ایچ او صاحب زمانې د الله په ذات قسم، ایس ایچ او صاحب ما غلا نه ده کړې. مړه قسمونه، قرآنونه او بای طلاق وته اچوه. ایس ایچ او صاحب وایي ته داسې نه سړی کېږي او تاویږه او زما تلو ته راغړېږه، تاویږه او زما تلو ته راغړېږه چې ما د یو ګوټو بوم ارمان ما کړی، صحیح ده چې ما یو ګوټو به راکړي. وی نه تاسو غلا کړله، مونږ چا د سره منله نه. د هغې نه پس بیا تاڼې ته چې سبا له باندې راوړو، یاره تاسو کړې ده، مونږ انویسټیګیشن والا ته حواله کړو، تاسو غلا کړې ده، مونږ یې هم نه کړې. ویوړو عدالت ته 2 ورځې کسټډي راله نورې راواخېسته، وایي چې کسان الو وایي. بیا چې رالو دغه بېعزتي کېده، وایي تاسو جرم 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 په مونږ باندې رپورټ هم وشو او وال او ټکول هم پکې وشو او تا جیل ته پکې لاړو. د جیل نه پس هم رالو، جیل نه چې راووتو خدای پاکه نو زمونږ خو چا نه منله، مونږ ته خوار سړي به غل وې. نو زمونږ سره بل څه اپشن نه و، څه طریقه کار، څه لار راسه نه وه، جو مجبورا مونږ سپي راوسته. سپي م چې راوسته نو د خپلې صفایۍ دپاره هغه سپي مونږ د خپلې صفایۍ دپاره، خو بیا هم چا نه منله. بیا پکې ډېرو خلکو وي چې یاره دو په تاڼه کې ویل دي چې مونږ کړله، په تاڼه کې ویل دي چې مونږ کړله. نو دا د الله په کور کې ولاړ یم، دا کعبه ده او دا مې په لاس کې قرآن دی. که ما به د والو د یرې نه م ویلي که نه چې ما غلا کړله، زه به مسلمان نه یم او زما دا قرآن وایي. که زمونږ نورو ملګرو ویلي جو هغو به کېدای شي د والو د وجې نه قبول کړی چې مونږ د والو، خو د هغو دپاره زم قسم خورم دغه زما ملګري زما سره په دغه شپه را سره و. په 9-9 بجې باندې مونږ خپل کور ته را رسېدلي یو، ښه په وخت را رسېدلي یو، نه م غلا کړله او نه غله یو. او که بیا هم د چا شکي چا څه ثبوت یې به یې راوړئ، مونږ جرم منو. خو دغه کعبه ده او دا مې په لاس کې قرآن دی چې زما دا قرآن ووایي چې یاره مونږ غلا نه ده کړې، نه ما کړې او نه م دې ملګرو کړې ده. او مهران شاه ایس ایچ او صاحب سراسر زیاتی دې راسه کړی دی، سراسر ظلم دې راسه کړی دی. تا ته ما قرآن قسم طلاق مې درته واچل په ریمانډ کې ما تا ته جرم ونه منو که نه چې ما نه دی کړی، که نه تا مونږ له کومه نمونه ریمانډ راکړو. صحیح ده داسې ریمانډ خو چې قسم دی دا کم ملګرو له م چې ورکړی دی که نه، زه راته قسم خورم چې داسې ریمانډ چا له ورکوي که نه او چا څه نه م کړي که نه، نو هغه به دا وایي چې ټول مړي چې کوم دي هغه به وایي چې دا ما کړي دي. لکه چې چا یو مړی نه کړی که نه او دغه ریمانډ وخوري، نو هغه به وایي چې بلکل ما کړی دی، بې ګناه به یې م وایي چې ما کړی دی. نو بهر حال مطلب مې د ویډیو دا و چې صرف زمونږ د خلکو ته، ملګرو ته، دوستانو ته دا پته ولګي. لکه ما سره ډېرې رابطې وشوې چې یاره ندیمه دا دې څه چل کړی دی، دا دې څه چل کړی دی، پلار رانه خفه، کور کې خلک خفه، ماماګان خفه، خپل پردي خفه. د هغې نه پس چې سپي مونږ راوسته نو دوباره به مونږ بله پرچه وشوه او د پرچې نه پس بیا زموږ ډېره غټه بېعزتي وشوه. کورونو ته پولیس راغله، یو کور ته به ورځه او بیا ځه او بیا راځه.
نو زما د چیف جسټس اف پاکستان، چیف جسټس اف پېښور، زمونږ د تیمرګر کم ډي اس پي صاحب چې کم دی قابل قدر، زمونږ کم ډي پی او صاحب چې دی قابل قدر، زمونږ د هغو نه دا اپیل دی چې ډي پی او صاحب او ډي اس پي صاحب مونږ له داسې کسان راولئ چې هغه کم از کم څه ایکسپیرینس یي، څه تجربې یي، څه هغه داسې پاتې شوی په نورو ځایونو کې هغو ته د دې طریقو پته وي. نو داسې خو نه کېږي چې ته سړی وړه هلته ځوړندوه او چوکه او ډانګي ورته نیسه، کنځل ورته کوه. داسې نه چې زه دروغ یم، زما په دا کعبه قسم یې ما ته په دغه په دې موبایل په دې ګاډۍ کې زه وړه شی ما ته د مور کنځلې شوي دي، ما ته د خور کنځلې شوي دي. دقې پولیس والا و ایس ایچ او صاحب راته کنځل نه دي کړ، هغه صرف سنګینه سزا راکړې ده. د دوه سپایانو راته کنځلې کړې دي، د مور کنځلې راته شوي دي، د خور کنځل راته شوي دي. ما به یار تاسو موږ ته خبرې کوي لکه موږ چې چنګړیان یو، تاسو چنګړیان نه بدتر یې، تاسو غله یې او خوله تر لتر لمه کوي کنه داسې صحیح ده. نو ډي پی او صاحب ډي اس پي صاحب موږ ته انصاف غواړو، زموږ ته سراسر ظلم شوی دی، سراسر زیاتی شوی دی. آیا که دا غلا مونږ کړي او یا ما ته د دې غلا صحیح لمینو لا اله الا الله محمد رسول الله، الله په کور کې ولاړ یم او حق روجه ده، ما پسې دا قرآن را پسې شي که ما دا غلا کړي یا ما ته د دې غلا علم چې دا چا کړله. بهرحال له دغې زموږ د وړو نه مخکې کسان وړی شوي دي، تاڼې ته وړی شوي دي، نه سزا ورکړی شوې ده، هېڅ هم نه پټک پرېښودی شوي دي. ولې د هغوی په تندي لیکلو چې یاره دا غله نه دي او زموږ یې په تندي باندې لیکلو چې دا غله دي. دا کم انصاف دی او دا کم وطن دی او دا اخر مونږ چا ته وژاړو؟ تاسو ته هم دومره وژړل په دغه شپه باندې، مینت هم درته وکړو، سوال هم درته وکړو ایس ایچ او صاحب چې ایس ایچ او صاحب غله نه وي، ریکارډ هم ولټو، ایس ایچ او صاحب تاریخ هم ولټو، په دې علاقه کې مې تپوس وکړ، ایس ایچ او صاحب تپوس مې وکړه، ایس ایچ او صاحب چې تا نه ده کړ نو چا کړله؟ ایس ایچ او صاحب چې تا ته یې پته نشته نو ما ته د کوم ځای نه پته راله، ما ته د کوم ځای نه علم وشو. نو بهرحال ټیم هم زیات نه خرابوم، کومو ملګرو چې دا ویډیو زما ګوري نو ضرور شیر کوي، لازم شیر کوي، د الله د رضا دپاره شیر کوي. صحیح ده چې بیا د چا سره داسې زیاتی نه کېږي او د چا سره ظلم نه کېږي په ناحقه باندې، او الله دې به موږ خپل رحم وکړي. صحیح ده. خو زما خو دا اپیل دی راته بایي، صرف ما یو وخت کار کړی دی، یوه غلطي زه خپله منم، سر او سترګو باندې منم چې پلار مې راته ویلي دي، څو پیرې راته ویلي چې بیا د ماښام نه پس مه ګرځه، د ماښام نه پس مه ګرځه، او ما دغه غلطي کړې ده چې بس د ماښام نه پس ګرځېدلی یم. صحیح ده. خو بهرحال هغه زما خپله سزا وه، هغه به الله تعالی ما نه راکوله. خو دا کوم الزام چې په موږ لګېدلی دی نو دا د الف نه د یا پورې سراسر غلط دی. دا کعبه ده او دا مې په لاس کې قرآن دی چې زمانې دا قرآن شریف و چې بایي زمونږ د دغه کار سره هېڅ قسمه څه تعلق نشته، هېڅ قسمه څه تعلق ورسره زمونږ نشته. د الله په امان یو جهان ډېره مننه، او چې څوک هم د ما دا ویډیو چا هم وکته او چا ته هم ورسېدل نو مهرباني وکړئ دا شیر کړئ. یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.